بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی خوگو عزتمندو مشرونو کشرونو نوجوانونو ورونو خیاندو په دې وخت کې چونکې موږ تاسو یو داسې دور سره تیریږو چې دا دور یقینا قیامت ته نږدې شپې ورځې دي او هر طرفه نه فتنې دي. خپل ایمان بچ کول انتهایی مشکل دي. وی چې محفلونه موږ تاسو نستای پستای هغه دینی ماحول کې نه دي. موږ تاسو شپه ورځې نستای په بیټکونو کې، په حجرو کې، په بازارونو کې، په دکانونو کې، ګونول محفلونو کې زیات تا نه لحاظه په دین باندې پویا، په دین باندې سمجھ دا انتهایی مشکل ده. یو سړی شپه ورځې محفلونه د ګونونو اټینډ کوي، ملګري اکثر ګونونو کې ډوب وي او هغه تفسیری په علماو او په نیکو خلکو په دیندارو خلکو باندې کوي. دا ډیره مشکله خبره ده. لکه څنګه موږ تاسو په دې دور کې او په دې وخت کې دا خبرې کوو څه ویلې بې فلانکای عالم نه ده که څه او دا عالم نه ده که څه دې عالم خبر مو ویلي نه منو. دا خبرې نن سبا ډېرې زیاتې خلک کوي. ګوره یو څه ته دا خبره د پوهې دپاره او ځان صحیح طریقې سره یوې خبرې ته ته او تال ته رسولو دپاره ښه صحیح سوچ سره دا خبره واورئ چې دین ډېرې شعبې دي. دین صرف یوه شعبه نه ده. دین یوه شعبه چې هغه ته دعوت و تبلیغ ویلی شي او د دې ډېر اقسام دي. یوه شعبه درس و تدریس ته چې د هغه ډېر اقسام دي. یوه شعبه جهاد ده چې د هغه ډېر اقسام دي. یوه شعبه تصوف ته چې د هغه ډېر اقسام دي او یوه شعبه سیاست ته چې د هغه ډېر اقسام دي. اقسام معنا قسمونه دي. اوس دا چونکې یو تفصیلي بحث ته نو مودیزو کې هغه بحث ته نه ځو. مودیزو کې مقصودي خبرې کوونی هغه خبره زه دغه کوم چې اټول اولنی به مو دعوت و تبلیغ روخلو. دعوت و تبلیغ یو داسې محنت ده چې په دې محنت کې په ممبر باندې هر کاس هر عالم نه کینستلی شي او نه یې مشرون پرېږدوي. اگر چې مفتی اعظم پاکستان به وي خو د تبلیغ په مرکز کې تبلیغ په ممبر باندې مفتی اعظم پاکستان څه تبلیغ کې کول لګولی نه وي، 4 میاشتې لګولی نه وي، تبلیغ کورې کړی نه وي، هغو واز تر واسه په ممبر باندې بیان نه ورکوي. ویلې چې هغو ته پاتې چې دا سړی د دې میدان سړی نه ده، د کور نه واقفه ده. تبرک دپاره که کینی هغه یوه بېله خبره خو د مشرانو د اصولو مطابق هغه سړی به د تبلیغ په ممبر باندې بیان کوي چې هغه د تبلیغ کور نه واقف وي، چیله 4 میاشتې سروزه او د مشرانو تقاضې د تبلیغ منشور هغه باندې پوه وي. هغه سړی به په ممبر باندې کیني. ویلې چې داسې نه وي چې د تبلیغ د میدان خلاف نورې خبرې ونه وځي. هغه تبلیغ ملګرو چې کوم مقصود ده منشور ده هغه ته یو قسم ته هغه کې څه نقصان رونه شي. اندانو منا دویم نمبر باندې به موږ راغلو درس او تدریس. مدرسې کې د قرآن پاک ترجمه د هر یو سړی نشي خیاله او د هرې درجې کتاب هر عالم نشي یله. هغه دپاره خپل استعداد یو سړي کې موجود وي. یعنی یو عالم تازه نو عالم جوړ شولو نو هغه एकदम بخاري نه درس کولی شي او نه یې چوک ویر کوي. اگر چې عالم ده نه ویر کوي، ویلې چې هغه فی الحال د دې میدان سړی نه ده، د کې تجربه نشته ده. اندانو نه تصوف روغله. تصوف کې بعضې علما هغه بیعت وکړي، ځینې خلک داسې وي چې هغه پیرون وي. نو د تصوف په میدان کې دعوت و تبلیغ والا مولو نه ازونه کې بیان کوي، نه ازونه ته ویرڅي، نه درس و تدریس والا مولو ازو کې بیان کوي، نه ازو ته ویرڅي. ویلې چې تصوف ځان ته یو میدان ده، دینی و شعبه ده. تصوف په میدان کې ازونه کې هغو خپل علما دي چې په دې میدان کې مصروفي عمل دي. هغه مصروفي عمل د وجې نه هغو علماو ته بیانونه وکړي چې دا خلک په دې میدان کې ترقي وکړي او نور هم ورنږدې شي. همدانو منا جهاد دا یو میدان ده. جهاد په میدان کې هغه علما خپلو مجاهدینو ته بیانونه کوي چې هغه د جهاد ایتونو باندې هغو یو عمل کړی وي، هغو ریسرچ باندې کړی وي، هغه ایتونه یې بیان کړي وي او خپله میدان عمل کې مصروف وي. نو مجاهدین مولیان هغو بیانونه ازونه کې کوي.
او همدا نومونه سیاسي یو میدان ده څه دا دینی شعبه هم ده او میدان ده په دې کې علما مصروف دي نو د سیاسي میدان کې هم هغه علما بیان کوي چې څوک د سیاست د میدان نه خبر وي مقتضای حال کوم دي هغه ټول نه خبر وي سیاسي مجبورۍ نه خبر وي سیاسي تقاضو نه خبر وي د خپل جمهوریت منشور او دستور باندې عمل پیراوي عین سره تعلق لري جمهوریت سره تعلق لري ملک سره تعلق لري نه لہذا اوس به دې څو کې هغه علما بیان کوي هغه علما خبره به منل شي چې کوم خلک د سیاست میدان شاسورون یا په دې باندې پیږي اوس مو مقصودی خبرې ته رسو مقصودی خبره د غیات ایمول په دی وخت کې دا خبره کوي سره به طارق جمیل صاحب څه دا خبره کوي به دا خبره تو سویل نه منه طارق جمیل صاحب د دعوت تبلیغ میدان یو ډېر بهترین مقرر ده او یو ډېر تکړه سړی دی دعوت تبلیغ میدان ده او دعوت تبلیغ په میدان کې هم یقینا چې دغه هیڅ شک نشته چې دې خبره به نشي من الله دې مشرون شته دي مشرون کوم خبره کوي ا مشرون خبره مطابق به خبره کوي او اکثر دی مونتر جمیل صاحب زنه زونی کې بیرونه زنه زون تتلل هغه د مشرون د مشورینه کله کله بالکل به اجازه وي دو خپل سر باندې تي نو مشرون سره باندې خبره نه مني ته سودي خبره تحقیق هم کولای شي د سیزون خبره نه دا مخبلم د تبلیغ سره تعلق لرو اندانوم ندی مونتر جمیل صاحب خبره په سیاسي میدان کې ازکه نشي منل څنګه د سیاسي میدان نه سړای دا نه د مشرونو طرف نه غوته اجازه ته صرف د مولانا صاحب په باره کې نه دین علاوه نور کومي پرټي او بارکم مولانا یعنی ترجمه صاحب ته اجازه نشته ده او تاسو به کتلی وی څکه مولانا ترجمه صاحب نواز شریف جنازه ته لوړو چې دغه د کور جنازه څه چول کوله نه د پی ټی آی ول کوم کسون او په خبري اترې کړي وی ویلې چې هغه دایلو چې د تبلیغي مولو د پکور د تبلیغ کوي سیاست ته نروزي به اندانو نه څکه مولانا ترجمه صاحب دامت برکاتهم العالیه روتلو عمران خان سره یو څه خبر یې څه د وګون یې څه منډه تړو سره وکړه به خلکو دی بس بیا خبري وکړلې ویلو چې د خپل تبلیغ کور د پکور د تبلیغ کور کې دي نور ځون کې دوه خبرې نه کوي نو لکه څنګه او خلکو د لپاره د خبره کیږي به علماء د لپاره په جواب خبره د میټیک تعلیم دا مقرر دا आवाज ونسد کول شي خدو د سیاسي میدان سړای نه د لہذا نو د مولانا صاحب باندې د خبره به تاسو ویلي ورته په سره د ترجمه صاحب هم عالم د پکور د خبره ومنل شي نه صرف په یوزو کې نه شي منل به خبر ارزو کې منل شي او کوي خبره مانی به ترجمه صاحب خو سړی ته د وته مرګي چې سیاست سره مشتي چلاول غوا چې سره سپری لګولیا نه دی لګولي ویلي ستبه ته سیاست نه فارغ څه کله ته سیاست نه فارغ نه ته ځون ته سیاست غني ضروری نو د تبلیغ میدان سره به پکور د ځون ته تبلیغ ضروري وګڼي سیاسي میدان ته نه رسي دینه علاوه سیاسي میدان کې څوک علما لګیا دي سیاسي میدان مقتضیات نه خبر دي سیاسي میدان مجبورای نه خبر دي نو لکه مو اوس به دا خبر وګو څه مو دا یو څه مونتر جمیل سی ویل دا ایمو عالم یعنی دا عالم نه دا څه مو یو عالم دا خدمو دی میدان سړای نه دا اوس دا به څنګه خبرې دا د خبره لکه بیرون ممالک ټیکسیون چلیږي ټیکسیون مختلفي کمپنۍ وي او مختلفو کمپنیونو کې ټیکسیون ډرایورون وي کنه هر ډرایور یعنی هر کمپنۍ سره خپل ډرایور وي اوس ګوره دا ټیکسی هم چلوي ډرایور هم دا بلې کمپنۍ ولا ته څوي چې دا تاسو ډرایور دا غوډي نه ډرایور دا خدمو دي کمپنۍ ډرایور نه دا ویلي چې زون ته کمپنۍ دا د زون ته کمپنۍ دا اندسي طارق جمیل صاحب عالم دا خدمو میدان سړای نه دا ویلي چې طارق جمیل صاحب د دعوت تبلیغ میدان سړای دا او سیاست د زون ته یو میدان دا کدو د دې میدان سړای جوړیږي را کوزدشي د دې ځکه مهنت کوي دې مهنت کې بدی باندې خبرې هم کیږي تنقید به هم ور کیږي خلک کوم بی ادب بد تهذیب یا بو تزیاړ هم کوي اب دې سار خره سره لګي ویل چې بد تهذیب سیاسي میدان کې خلک شته دي نو بیا د تنقید د غشونو ته زون ټینګوي نور د دې موي میدان سړای نه دا ترجمه سی عالم دا اندسي کوي سړای تبلیغ ولته وي چې مرفوض الرحمن صاحب ویلي د عالم نه دا کڅ ابودي چې بالکل عالم دا خغا د مودي د تبلیغ د میدان سړای نه ځکه چې دو سیاسي مولو دا سیاست کې دومو مشران منو سیاست کې دومو پویا غنو ویلي چې دو په سیاست کې تجربه لري خو تبلیغ کې تجربه نه لري بالکل صحیح مو سره منو نه لہذا زدا خبره کوم ستاری جمیل صاحب میدان تر بسل مفتی طارق مسعود میدان تر بسل او سیاسي میدان ته ورن بسل دا بالکل د دې خبرې مخالفت کوم په دا خبرو باندې او ان شاء الله امید لرم چې تاسو کومي خبرې اوریدلې پوي به هم شي ور باندې او دی باندې بسر هم شي مفتی طارق مسعود صاحب کومه فتوا ورکړه دي ته مفتی جواب کوي دي ته عام مولوی مو د سړی جواب نشي کولا ټول خلک ورته سره مولوی صاحب ته مفتی نه کنه دو مفتی دا دي ته مفتی په کور د جواب کوي ویلي صدا دی دغه د مفتیتوب میدان د مفتیتوب کې مفتی په مفتی باندې تنقید هم کوي هغه باندې جواب هم یي هغه په جواب باندې دلیل هم پیش کوي هغه مسله به رد کوي هم ویلي صدا د مفتیونو میدان ده
نه مفتی طارق مسعود صاحب هغه د سیاست میدان سړی نه ده، هغه د دعوت تبلیغ د میدان سړی نه ده. سیاست کې که یوه نیمه خبره څه کومه غلطه کېږي دلیل سره هغه پیش کوي، بالکل به منلی شي. یو عالم ده سیاسي میدان کې هغه شرعي و غلطي وکړله، شرعي یو قدم یو غیر شرعي یو قدم یې وخوستلو. مفتی طارق مسعود صاحب په فتوا ورکړله او هغه فتوا په عناد باندې په کس کې نه باندې مبني نه وه، بالکل دلایلو سره ټیک وه، بالکل به خبره منلی شي. هغه عالم ته به ویلی شي صورت په دې خبرې باندې غلط دي، دې خبرې نه رجوع وکړه. که هغه خبرې عالم دی هغه خبرې جواب ویلو خو ټیک ده، که جواب یې نه ویلو بالکل هغه خبره منلی شي. لہذا علما څه په کوم میدان کې هم دي دا د حضرات انبیاء کرام ورثون دي، یو عالم په سمات سے او دین علاوه زه د ملګرو ته دا گزارش هم کوم سیوا مهرباني وکړئ چې ګوره هر ویډیو ما شیر کړئ، څه ګیرې پریخي پګړې ویلي وي، دوه درې ایتونه زده کړي وي، ته خبرې کوي ته شیر کوي ویلي صرف ویډیو اجنه شیر کوي چې هغه کوم خبره کوي یا د تو د مزاج مطابق ته هغه څه کوم سړي سره ویلوړي هغه د شون موافق ده نه دی وجنه تور پسې نور په دې نه پېږي خبره ټیک کړي هغه غلطه کړي، اسلام له سره سور غلطه کړي، دلیل په بنیاد سره د سور غلطه کړي، په دې نه پېږي صرف د دې لپاره خوشحالي چې د کوم خبره وکړه دا خبره د ایمو پرټې سره ایمو جماعت سره صحیح تعلق لري او ایمو په فیور کې بس هغه بیانات شیر کوي او هغه باندې تل کلم کوي، بل عالم هته کوي کوي. یو سته چې د جمعیت علما اسلام کوم کې دته مولانا فضل الرحمن صاحب د مدبر کاتب العالیه دا عالم دا کته هغه سیاست کې هغه په بلی پرټه کې وسره بالکل ته په بلی پرټه کې وسه هغه ته خپل سوچ خپل دروم براکشه خو هغه ته زیاده سپک سپوره غلط نه ماخستل دا دسي ګونو ده لکه تری جمیل صاحب ته چې غلطي خبرې کوي ګونو ده اند سیدی ته هم چې خبرې کوي ګونو ده ویل چې هغه عالم ده دا عالم ده هغه د اغمدون سړی ده د دې میدون سړی نور ته کومي پرټه سره ورسره اوسه ته چوک نه منی کوي کم از کم د ادب په دایره کې اوسه تهذیب په دایره کې اوسه سده هر پرټه قیادت هغه قابل قدر ده که یو قید په بل قید باندې تنقید کوي هغه به دلایل په بنیاد کوي هغه به خبره مندلی وي کوي به هغه وکړه دلایلو کې کچې ته بل پرټه ولا رد کولو وای را ځون په حواله غندي خبره باندې او خاص کر علما په بری خبره بالکل نه دی کول په کور ځکه دا علما دي قسم په خدای علما په خبره دیواج نه ډیر چرته پریوزه دوره چرته پریوزه اخیری زمانہ ده اخیری زمانه مطابق زموږ محدثونه وردلی هغه بالکل د نوجوان ټول غریبون مغم مزدا ګرځیدلی څه په اخیری زمانه کې به نه پوهه خلک زون دي چې مو پویو لکه د نن سبا خلک یې سره د نن سبا مولون دا ټول فرزمان سره روان دي دا ټول په غلطي بندي یعنی دا ټول 3-4-5 لک علما غلطي بندي چې تو استنجو چلنه ده ته بالکل ته صحیح کنه سوداست نه دزدا فرض ته نه دی معلوم المنځ کې واجبات مکروهات ته نه دی معلوم قرآن ترجمه حدیث ته نه دی معلوم ته علما په غلطي اول خطه په غلطي چې تو د سرزداني زون ته د غلطي ته بل څه دی غلطه نسبت کوي. بهر حال امو د خبرو مقصود دا غدا چې د دین 15 شوبې دي څلورو شوبو کې متوسط علما مشرون غنو که تبلیغ کې امام مشر هغه عالم د مولانا زرمان صاحب د برکات الله علیه جهاد کې امام مشر هغه که د افغانستان جهاد که بل جهاد که مشر امام عالم ده درس او تدریس کې پاکستان کې هغه امام مشر څوک د عالم ده اندانو منا تصوف په میدان کې امام مشرون هغه علما دي دا ټولو کې توصیه منه مهم منو خو د سیاست په میدان کې مو علما نه منو دینه د معلومیږي صدا غازو کې مو ته مرزي کو او دزو کې مو ته په بل لارې باندې روانیو صرف اور صرف کاست کې نه بغض عناد دی واجنه چوک تربور سره په کاست کې نه بنی دا چوک خپل پردیو سره په کاست کې نه بنی دا د دې کاست کې نه دی واجنه مو ته علماونه نفرت کو نور څه ځون ته نقصان وکي بچای به د بل طرف ترونی خزه به د بل طرف ترونی ورور او رشتہ دار به د بل طرف ترونی غلط زو کې بوټ استعمال کی علماء خلاف بوټ استعمال کی نو دا حکمت پرې به خبره ته پوس کی چې تو کوم عمل کړی دا ټول په بری کې بدنه ته پوس کی خلک یې چیرې علماء یې ووټ باندې جنت ته مليږي بالکل مليږي ووټ تو صحیح سړی ته ورکړو صحیح استعمال شولو ته لیار خلاص شو جنت ته لوړي ووټ تو غلط سړی ته ورکړو غلط کړنو وکړو ته سه هغه سره ته شریک نه جهنم ته لوړي جنت ته لوړلی لہذا په خبر باندې ځون په ول پکور دي صحیح سمجھ سره حوصله سره خبري وره لګي عزم کوي بیا ور باندې سوچ کوي او بیا نه بعد یو فیصله کوي الله تعالی د تاسو موټر ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین.